نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ صدق الله العظيم سورة هود دولسم پارا یوکم او یم نمبر آیت دی مخکرو کو کی نبی علیہ السلام در رسالت دلیل واقعات صالح علیہ السلام بیان شو اس پدیرو کو کی نبی علیہ السلام در رسالت دلیل واقعات ابراہیم علیہ السلام ذکر کی ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین یو جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ملمانو دیر وخنا نور آغلے ابراہیم علیہ السلام پاغے باندے دیر پریشان او خفو زکہ ابراہیم علیہ السلام دیر ملمدوس سڑو نو پا ملمان نرات لو باندے ابراہیم علیہ السلام خفو یورز ابراہیم علیہ السلام تملمان راغل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چی دا ملمانو دری فرشتے جبریل علیہ السلام یا او میکائیل علیہ السلام او اسرافیل علیہ السلام دا دری فرشتے دا خیستا زوانانو پا شکل باندی ملمان راغل امام مقاتل رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا ملمانی دولس فرشتے محمد ابن کعب رحمت اللہ علیہ فرمائی دا ملمانی جبریل علیہ السلام سرا نور او فرشتے اد تفسیری و امام دی امام سدی رحمت اللہ علیہ اغوی دا یہولس فرشتے دا خیستہ زوانانو پا شکل باندے ملمانشل ابراہیم علیہ السلام سر ابراہیم علیہ السلام چونکہ غواگان ساتلے میں دا غواگانو کارے کو ابراہیم علیہ السلام چو قتل چو ملمان رالل دے ملمنو ابراہیم علیہ السلام سر سلامو کو او ابراہیم علیہ السلام تے خوشخبری ورکڑا چھ طالب اللہ پاک زویدر کئی اسحاق علیہ السلام پدی بشارت اور خوشخبری باندے دا فرشتی راغلے سلام کلام خوشو ابراہیم علیہ السلام لاڑو فوراً یوسخی علال کو زمکہ کے لگا کند اکڑا او سکارے ورطلان دکڑل او خمزیداری اسخی پوریت کو تفسیر خازن لکی چزمکہ کے کندو کسکارے کے خودل او پسکرو یہ ولوریت کو لکدل تراجی بعجل حنید پوریت کڑیشو اسخی لکدل خوشالو پنزل سرز بعد ملمان راغلی او زمان ملمچی میاش پس امراشی نمون خفوی ملمان راغلی پنزل سرز خفو ملمان اشتا نو پا پنزم دا ملمان راغلی سخیه ولما دیدار ورید کو و تی مخطا کی خو فرشتو تے چه مخطا سخی کی خود لدی لاسونا دی سخیتا ننز دیکھو چه خوڑلی ابراہیم علیہ السلام دا دیر بد کنو چه ما دمر تکلیف کو ساروے میں لال کو رد میں کو دا دمر تکلیف میں کو دے دا خوری
او پزړه کې د دې نه یره محسوس کړه دغه په دا وخت کې عادت دا چې یو ملما د چا ملما بشو خوراک به نه کو دا بداسي ثابت چې لکه د چا دشمن دی ځکه چې د چا به دشمن هغه سره به خوراک نه کو نن سبا معاملې ورته ډوډۍ ته خوري سړی مړ کی حالت به ترتیب دو چې کم د قتل د پار براغلو هغه به د قربه خوراک نه کو ابراهيم عليه السلام مو یری د جنا واجب خلق د خوراک نه کوي خدا سرکار چې اراده بدلی ایو ته یریګه ما منګ فرشتي زمون خوراک ته عادت نشته منګ راغلیو منګ ته یو خدمت حواله شوی دی د لوط علیہ السلام د قوم عذاب او داغي هلاکت منګ ته پغاره شوی دا من هلاکو غیل راغلی خو پتا باندې مسلامه چوتاله خوش خبری درکو بی حضرت سارا رضی اللہ عنہ چې داد ابراہیم علیہ السلام د تر لور وا په دروازه کې ولاړو دی او خاطر وجد خندا د دې سره محدثین مفسرین په دې کې مختلف وجوهات ذکر کړي یو وجه د خندا دا و چې دونه ورځې بعد مې مانره الله وغم فرشتي دي خوراک یې ونه او دیم وجه د خندا د دوی دا و چې دا څنګه ملمانه دي فرشتي راځي په شکل انساني باندې د واجبه ملمانه دي د دې حیرانتیا د وجه دي خو خام بیا ورته د فرشتو زیری ورکو چې ستا بزوی کیږي اسحاق علیہ السلام او بیا بستان وصی کیږي د اسحاق علیہ السلام زوی یعقوب علیہ السلام دی بی بی چې زماره افسوس عجیبه غوته خبره ده زم بوډه یم خاوندم بوډا دی او د دین وړاندې بچیم نشتا دا بلا څنګه حال حیران وجد حیرانتیا محدثین مفسرین ذکر کړي چې دا الله په قدرت کې د دې شک نو پاره کې حیران نو حیران پدی و چې زما دا بچي بسنګ کې هم داسې بز بوډې بچي به مې کنه زو ځوانې ګم بچي به مې دا خاون ابراهيم عليه السلام دی بزوانی کې بیا به بچي کې کنه دی ممدا شان خدا یو بچي به مې پدی باندې دا حیران شو تعجب داو زکه بدی وخت د ابراهيم عليه السلام عمر یو سل شل کال یعنی شپږ شل کال عمر یې او د بیبي عمر سل کال یا دو کم سل کال یقینا دا ډېر عمر دی په دې وخت سړی بوډا وي خزم بوډه او زیره ملو شو بچي بدی کی دا بسنګ طریقه وي ای فرشتو وته تاسو الله جل شانه په کار باندې تعجب کوي خدا الله پاک په کار او په فیصله تعجب نو حیرانتیا د دې په خپل ځانونو دا د الله جل شانه رحمت او برکت ته پتا سي کوي اے د کور خاوندا اهل البيت د کور خلق دي شیعگان کافران وی اہل بیت حسن حسین علی فاطمہ عباس رضی اللہ عنہم تو وی خدا خبر ددی کافران غلط اہل بیت پدیزے کہ پا قرآن کی راغی ابراہیم علیہ السلام او ددو بی بیت اہل بیت ہوئی نو اہل بیت دا نبی علیہ السلام بی بیانی دی ناغی دا پیغمبر علیہ السلام بی بیانو پس کنزلی کئی او زمون د اهل بیت سره مینا درو اهل بیت د نبی علیہ السلام به بیان دي عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها و غیرہ دا به بیان د نبی علیہ السلام اهل بیت ناغي پس کنزلی کوي او زمون د اهل بیت سره مینا د پنځه صحابه یا او د نور صحابه کرام به نبی کوي دا درو وي چې زمون د اهل بیت سره مینا د دې مثال د کارغه دی گندگیم پوری او کلم پاک کارغه مخو که سنډی کنه مخو که مسخان شي او گندگی خوري نو دایو مګه اهل بیت سره مینا
او کوته وی چې لکه تاسو د صحابو به د بیو د پیغمبر د بیانو چې حقیقت کې اهل بیت غدي هغه بیا تاسو ګندګي خوري چې پسې کنځل دا د شیعاګانو خبره غلطه ده اهل بیت د نبی علیہ السلام بیانی د کور خلق نوسان وسیر رستو دي خوشخبری ملو شو دین بعد ابراهیم علیہ السلام نه چې کله یې راغله چې دا خدای الله جل شانو استاد دي فرشتي دي د لوط علیہ السلام د قوم په باره کې دې سره خبرې شروع کې چې ته په قوم کې سما اوراره موجود دي اسنه تاسو عذاب راول اوراره ته تکلیف ورسي لوط علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام اورارو ابراهیم علیہ السلام ته فرشتو چې دې خبر نه ته ووړه الله جل شانو فیصله کړی دا ستا اورارو مسلمانانو ته نجات ملاويږي او چې کوم قوم هغه ته نجات نه ملاوي ابراهیم علیہ السلام ډېر زیات شفقت کوونکی او د الله جل شانو نه ډېر یریدونکي بندو زکه دا سوالو نو په دې کې ابراهیم علیہ السلام د واقعا ذکر کیږي الله جل شانو فرمایي ولقد جاءت رسلنا او بتحقیق سر رالی زمنگ فرشتی ابراہیم علیہ السلام تا بالبشرا پذیر باندی قالو ویدوی سلاما سلام دی پتا باندی قال سلام ابراہیم علیہ السلام دی تد سلام جواب ورکو فما لبتا وخینو تیر کڑی انجا بعجل حنید چراتا کیو کو پیوسکی ورد کڑی شوی باندی اور پسکرو باندی مزیدار و تورید کو فلما رأى أيديهم قصر كلج أولد الإبراهيم عليه السلام تدي ملمنو لا سنا لا تصل إليه جنر سيد الدي وخطا نكرهم داي بد أغنل ملمان دي وخميخ دو بيام لا سنا نزديك وأوجس منهم خيفا أو مخصوص اقراد بينا بقبل ذلكي يرى قال هو دي فرشتو لا تخف تم يريغا إنا أرسلنا إلى قوم لوط يقنا من رالي قلشو قوم لوط عليه السلام تجدي من هلاك وامراته قائمة أو ببيد إبراهيم عليه السلام ولا لوا ده خدمت دي بيبي کو ذکر ملمنو خدمت پکا إبراهيم عليه السلام يواجنو دي ملمنو خدمت و سر بيبي کو دروازہ کی ولا فضحكت پس دی او خاندل فبشرناها باسحاق پس منذیر ورک دی بی تا په اسحاق علیہ السلام چې ستا بچی کیږي او دا غبنوم به اسحاق خستنم ول الله پاکي خو ومن وراء اسحاق يعقوب او رست دی اسحاق علیہ السلام نو بستان وسی کیږي دا غب یعقوب نوم وی خستنم نن سبا خلق نمونه د فلمونو د ډرامو مزیدار نمونه د پیغمبرانو د صحابو کې خودل پکار ځکه چې چا سره مینوي حق نوم به وخی پکار در چې موږ مسلمانان خپل بچولا د پیغمبرانو د صحابو خسته نمونه کړو اکثر خلک چې نوم تاسو کې دانو وینه دي بس نوې غونتی نو نوې نوم څه په درامي نو موږ نه کتل موږ ته بیا پته نه موږ د کتاب په درولېګو او ځان لپاره وخت پیغمبرانو نمونه خودل پکار قالت اویدی بی بی یا ویلتا افسوس دی زما د پارا االدو ایزو بچیزی گوم وانا عجوز او زبوډیم سلکالا یا بکم سلکالا عمر یم وهذا بعلی شیخ او دا زما خاونتا بوډا دی یو سلکالا عمر دی نام بوډا دی زم بوډیم ان هذا لشیء عجیب یقینا دا یو سیز ناشنا دی عادت بل حاصل ناشنا کار دی قالوا ویدی فرشتو اتعجبین من امر اللہ آیت تعجب کے دا اللہ دا حکمنا رحمت اللہ دا رحمت دا اللہ پاک دے وبرکاتو برکت دا اللہ دی علیکم پتاسو باندے اہل البیت اے دکور خلقو انہو حمید مجید یقینا اللہ پاک حمید استایل شویدی مجید اچت شان والد فلما ذهب بسر کل چلاڑ عن ابراہیم الروح دے ابراہیم علیہ السلام نیرا فیشو چدا خو ملمان دی خدا خو سم مزیدہ خلق دی وجاءته البشرى اوراغی د تزیر یجادلنا د سزیر چې د لوط علیہ السلام قوم هلاکو
یجادلنا د من سره جګړه کولا بحث یې کو فی قوم لوط ببارا د قوم د لوط علیہ السلام چې نجات د لوط علیہ السلام ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیہ السلام لحلیم خامخا بودبارو اواه نرم دلو منیب او رجوع کونکو یا ابراهیم اے ابراهیم علیہ السلام فرشتو وته اعرض عن هذا اعراض کا د خبرنا د لوط علیہ السلام د قوم په باره کې سره خبرې مکو انه قد جاء امر ربك یقینا راغل دی حکم دربستا وانهم آتيهم او یقینا دی برازي عذاب وانه بشک دا قوم د لوط علیہ السلام چې آتيهم رازي او په دی باندې عذاب غیر مردود نو واپس کیدونکي عذاب فیصله شوی دی بخامخه هلاکیږي د دې په باره کې موږ سره خبرې مکو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین